عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ربيعه الجناني عن المنهال بن عمرو عن الرزق بن حبيش عنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على راسه حتى لما يقتل وغسل رجليه ثلاثا نو داوي چې دلته په دې حدیث کې دا منهال ابن عمر دا د بنو اسد قبیله والا دی دا د کوفی اوسیدونکی دی منهال ابن عمر ته الاسدی الکوفی بنو اسد قبیله والا دی او د کوفی اوسیدونکی دی اگر روایت کې د زر ابن حبیش نا دا زر ابن حبیش ابن اوس الاسدی دی ابو مریم کونیه د دام د کوفی اوسیدونکی دی ابن معین وی دا ثقه دی او کثیر الحدیث دی یوصل و وشکاله د دې عمر در اویا هجری کې د دې وفات شوه دی انه سمع دی واورد لدازر د علی رضی الله عنه نو وسئل تاسو کله شو علی رضی الله عنه دا د پیغمبر علی السلام متعلق فذكر الحديث ذکر کړی دا قصه د او داس به تمامه ټول قصه ذکر کړی دا چې او داس یو کوم مزه او استنشاق وغيرها وقال او به ویلی دي قال معنا دا د لفظ زیاتواله کړي مسح راسه مسح په سر وکړه علی رضی الله عنه حتی تر دې پورې لما يقتر دا لما نافیه ده دا لما دا په معنا د لم سره لم يقتر المان راسي سر نو بنو نه بيدلی د دې نه معلومیږي چې مسح راس کې به تخفیف کې ګورا تخفیف بکې دا مسح به مرتن واحدتن کې قدرې ذلی وب واخلې جدا جدا نو سر نه دی وب بيږي لیکن بعض خلکو دی باندې استدلال کړي په دې باندې او یې ګورا درې ځلې به او به اخلي لما يقتر تر دې حد پورې چې او به او بيدلې یو ځل باندې او به بيږي نه تر سوچ درې ځل باندې او به وانه نو معلومیږي داسې چې دا او به درې ځل اغسلې شوی دي موږ وینا لما په معنا د لم سره ده ایو بل روایت راغلی وي حتی قطر الماء او کاد يقطر او به او بيدلې لیکن منګه دا ویو چې دلته دغه حدیث اگر که رجال ثقات دي خو ابن قحطاني لا اعلم لهذا الحديث زنب جنم دی حدیث لرا چې دی کې دا زیادت راغله دي نه بلکې حتی لما يقتر الماء دی کې اشاره دي تر چې دا مسح مرتن واحدتن ده ولک ثلاثن وی لتقاطر ما عن راس بعد المسح احناف د پاره دا دلیل خو دی حدیث باندې دا سوال دی چې دی کې دا منهال لاغله منهال ابن عمر دی کې اختلاف دی اگر که جمهور علماء ابن معین نسائی وی عجلی وی ثقه دا ثقه دی ابن حزم ورته ضعیف ویلی امام احمد وی د منهال ابن عمر حدیث شعبه دا پریخي ولی شعبه وی د منهال کور ترالم سمعت منه صوت التنبور اواز د دمبوري امیت وورد یو خدا ربابي یو بل یاغه دی عام دی کلو کې باندو کې خلک ځان ته جوړي هغه اواز میته نه ووردل چې قرأت لوستل په هغه طرز او په طریقه باندې یو مسلې ته پوس میته نه کوله چې دا د رباب اواز می ووردل قرات په دغه طرز باندې کوله قرات نو فلم اساله فرجعت واپسم تاسو میتنهونه من ورته ویو تا معلومات کړو چې دا څنګه په دې طریقه قرات کې حتی هغه ته ویلي ابن حجر رحمه الله وی کدا اعتراض صحیح هم شي خدا په منحال کې عیب نه پیدا کوي چې دی आवाज کوله په دغه طرز باندې आवाज کوله لکه د رباب په شان ته طرز باندې قرات کوله تلاوت کوله دا صعب نه پیدا کوي په منحال کې نو لہذا منحال
دا ثقه دی امام عجلی ورته ثقه ویلي نور ائمه ورته ثقه ویلي دا حدیث صحیح دی او دا ثابت دی وغسل رجليه ثلاثا ثم قال ويا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا زياد بن ايوب الطوسي قال دا توسی دا په خراسان کې یو خار دی او دا صادق را 252 کې دا وفات شوی نه وای قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن ابي فروه دا فطر ابن خلیفہ القریشی المخزومی دی امام احمد وی ثقه ابن معین وی ثقه یوصل در 50 کې د دې وفات شوی دی اگر کې دا وی فرونا دا فی فروا دا مسلم ابن سالم نومیږي مسلم ابن سالم النهدی دا صالح الحدیث دی ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی دی اگر وت کې دا عبدالرحمن ابن ابي ليلى دا عبدالرحمن ابن ابي ليلى ان انصاری الکوفی دی ته ویل کېږي دا تابعی دی سید التابعین ورته ویل کېږي یوصل او شل کس صحابه کرام سره د ملاقات شوه دی او دا د جماجم په واقعا کې پاتې د هجری کې به وفات شوه دی یوصل شل کس صحابه کرام سره د ملاقات شوه دی ابن ابي ليلى قال رايت عليا ويا قال رأيت علي رضي الله عنه وعنهم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة مرة واحدة ثم قال هكذا دا غسل د اعضاء ثلاثا مسح مرة واحدة ام دارنګ غسل د رجلینو ذکر کړي نه دي سوال دار دا ول نه ذکر کړي مونږ وی دا اختصار د بعض رواتو راغله دي دا سندا چاغي غسل نه دي مسح لکه شیګان چوي وایا ثم هكذا قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد وابو طوبة قال حدثنا ابو الاحوص وقال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق دا ابي اسحاق عمرو ابن عبد الله همداني دي ام دارنګا دا د خلافت عثمان دلانو 2 کال پاتې و دا چې دینو پیدا شوه دي او دا ثقه چې دینو راوي دي ثقه راوي دي اگر وت کې د چانا ابي حيتا يا ابي حبتا دوال راغلي دي ابي حيا ابن قيس الوداعي دي دینم کې چې دینو خلاف دي ابن حبان ثقاتو کې ذکر کړي ابو الولید دا مجهول لاوي دي ابن قطان وي ثقه دي او د وجنا بعد د وی حدیث چې د نسیقی ده ابن سکن وی حدیث صحیح ده چا په جرح کړی ده او چا تعدیل کړی ده وایا قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله كله معنا اكثره الى ذراعين ثلاثا وایا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه الى الكعبين لكن مسراس کی غسل د رجلینو کی عدد ذکر کړل نه ده ثم قال علي رضي الله عنه ویلی وایا انما احببت ان اريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی معنا داره ما کان بالوضوء زما او دست حاجت نو زما اراده د مانځ نو چې او د سکما لیکن دی وجنا ما دا کار د کو تاسو د نبی اسلام او د سخیما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه او دس کړي دغه طریقه باندې او دس کړي دي وایا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني دا يزيد بن ركانة ثقة مات بالمدينة المنورة فاول خلافت د شام کې وفات شوه دي یوصل یغولس کې د وفات شوه دي وایا عن عبيد الله الخولاني يعني دا خولانی نسبت خولان ته دا یو قبيله داغه ته نسبت شوه د خولانی ورته ویل کیږي وایا عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخل علي علي يعني ابن ابي طالب وقد اهرق الماء فدعا بوضوء دا وی كتبا نو دی ابن عباس وی قال دخل علي داخل شو په ما باندې علي رضی الله عنه مراتن علي ابن ابي طالب دی وقد اهرق الماء ویا لول ابو ویا لول چاله ربو لرا احراق یوریقو دا چې دنو اړولو ته ویل کیږي خو ظاهر دلته مراتن بول دي احراق الماء او به واړولې معنا دا بول وکړي دا رسول ویل دي دا بعضی سيزونو کې چې کم په معاشره کې مستهزن او قبیح وي التبس ذکر کې کنایا سکه کنایا ذکر کې تا د چې حکیم وای ولکه د ډاکټر ته وای دا دویو خورا تا ته سوي اے مناسب کورواله مکوا سمکوا کورواله مکوا کورواله چی
اوس ظاهري خپل الفاظ وای درته نه کنایه وای دا ته دا دوايي واخلا دا دوايي دا ته ولګيګا چې دینو په خپل شرمګاه باندې اوها تا ته وای تا ته غین یې نون یادای درته نه کنه ځکه دا لفظ مستهجن دی قبیح دی او دا قران کریم کې دا حکم دی قران کریم کې چې خدای ته طلاق ورکي گزاره کوا وقد افضى بعضكم اے تاسو بعض سره یوځي شي دا کور کې تمام ورځ یوځي نه هغه اصلي ټکی قران کریم ذکر کړی دی افضى بعضكم داس الفاظ کې به کنایه استعمالي چې کم مستهجن وي کم قبیح وي چې روانه پلش روانه پټی روانه ملاسب چیرته دي یاره تقاضا ته زما دا کنایه لفظ دی تقاضا اصلي ټکی وای نه داسې مستهجن الفاظ نه وای احراق الماء دا کنه د بول نه ده بول وایا فدعا بوضوء فاتيناه بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس الا اريك كيف كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى ده سويا كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان فبعض اوقات کې نبی له سلام او د څنګه کړي هغه درته خیمه وایا قال فاسقط الى على يده فغسل ثم ادخل على يده اليمنى وایا فافرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل يده وغورا فافرغ بها على يد الاخرى اليسرى حتى غسل كفيه كفيه سمانا كلتا يديه ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل يديه في الاناء جميعا فاخذ بهما يد حفنه من ماء یو لپ او بیرا واغسلی حفنه دي ته وای چې دا دواله لاسونه یو سره یو دی کې چوم ورته وی لپ ورته هر څه چې ورته دی ته ویل کی دا بیرا واغسلی وایا فضرب بها افاد ذلك الماء على وجهه وبه په مخ واړولې دلته سوی فضرب بها ظاهر دا د بیرا واغسلو دی مخ ته یو شړق ورکدا سي پروید ابن حبان کی راضی فسک به وجهه ابن حبان مستقل باب قائم کړي او برا غستل په مخ باندې شړق ورکول دا مستحب دی دی حدیث نه راځي فسک بها وسوال دا دی دا برا غستل په چوم کې او د مخ ته شړق ورکول دا خلاف ادب دی کنه دا خلاف ادب دی منګ ویو دا ضرب د وجهه کنایه د سب الوجه باندې او به په مخ واړولې او دا سب دا معنا متبادره د ضرب دا ضرب معنا او به اړول په مخ باندې او دویم جواب دا کو چې دلته ضرب راغی لفظ ضرب شاذ دی روایت مشهورو کې نشته دریم جواب دا کو خلاف ادب دی خدا بیان د جواز د پاره دی ځکه دا زرد وجه خلاف الادب دی حرام خو نه دی کنه بیا ادبی دا خو حرام خو نه دی او تراغله وخت نا وخت ر سوچ پکې دی وګم یې ډوړی بسنګي دال به پیتی به او دې کې ته ودشوي او قدرتي سړی ودی شي به هغه عرش معلا مرګورو ته ګوري چې هغه ودی دي کنه دي هغه ته ګوري و دا ود کېدل خلاف الادب دی حرام خو نه دی کنه مونږ وایو دلته دا زرد وجهه خلاف الادب دی حرام خو نه دی کنه نو دا حرام نه دی نو ذکر فضرب بها وجهه خو مراد نه سب دی ګورم ثم القم ابهامه داخل کړي دا دواړه غټي ګوتې داسې وګرځول لکه لقمه په شانت به باطن د اذنینو کې نو معنا دا په دې کې بدلیل د پدی باندې چې دا ابن شریح ویا غسل د اذنینو بکې سره د چانه د مخنا او مسحب کې سره د چانه د سر نه منفردتين عملا بمذاهب العلماء امام شوکانی وی د دینه معلومیږي
چې دا عذاره دغه زی چې د مخ او د غوګونو په چا کې په مابین کې نو معنا دا دقه زی دا په دې ګوتو سره شیدنو دا لون کو ثم القم داخل کړي بهامین ما اقبل من اذنیه په باطن د غوګونو کې ثم ثانیه ثم ثالثه د دې په شانته دوباره دریم بار نبی صلی الله علیه وسلم دا ګوتې دواړه لقمه جوړ کړي د په باطن د غوګونو کې داخل کړي ثم اخذ بكفه اليمنى قبضه من ماء فصب على ناسيته وچوم بیر واصله په تندی باندې واچول خطر او بیلني اوس مسله دا د مناسب دا او بو اچ مخ پریم دي اغه نه بعد او بو اچول په تندی باندې چې درې ځل د مخ وینځل دي لاسونه دي وینځل دي نو ظاهر دا خو سلورم ځل راغه د مخ وینځل دي دا خو خلاف د اجماع د مسلمانانو چې مخ درې ځل ویندي بیا و بن راهله چې په تندی باندې واچو کته وي اجماع د مسلمانانو دا درې ځل به مخ ویندي نو دا خبره درې ځل نه لاړه کنه سات لاړه سلور ځل تلاړه منګ ویو دا یو چومې به زکه واچولې مخ حصہ لمده شوی نه و باقی پاتې و دا وبې واچولې د هغه مخ حصہ لمده کړه درې ځل وینځلو باندې کامل ابن حجر وینا دا یو چوم وبې واغسلې د حصے په دې سر باندې دا واچولې مقصود استيعاب د وجهه دی چې دا مخ می پاتې نشي ټول لون شي لکه مخ ویندي لګي وبدل تواچه تندی باندې وې سولې لکه دلته دا ځای پاتې نشي دا دې د پاره دا کار کړي تندی باندې دا اوب دار او بلو امدارنګ یو روایت هم راغله د حسن ابن علی نه چې پیغمبر اسلام کان اذا توضأ کله چې اودس بیا وکا اخذ فضل ماء زیاتی او بیر واغسل حتی تر دې پورې چې پیغمبر اسلام به وبو واغسل په زیاده سیدی باندې به او بیاول یو روایت هم راغله اې داسې مثال لکه مخ دی ویند ستا شک شولې دا ګیره لکه چې وبو نه رسېلی یو چوم اوبرا واخلې اطمینان د پر به ګیره تواچه خلال وکړو دا ګیره وسولې نو دا په زیاتی وینځلو کې نه راځي دا د اطمینان د پر دا وینځل دی ګور فترکها پری خل تستنو علی وجی دا بيدل پچا باندې په مخ باندې خطر بيدل وایا على وجه ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح على ظهور اذنيه ثم ادخل يديه جميعا فاخذ حقنه من ماء وضرب بها على رجله وفيها المرفق وفيها النعل او پدې کې پانی وي وایا ففتل بها فدلك نو وی سلولا دا رجل پدې یو چوم اوبو باندې دې د پاره چې دا یو چوم به په خوا چولې دی وسلولا په پاڼه کې چې دا اوبه ظاهر او باطن ته ورسیږي دا غسل تام شي دا دلیل د مسح نه دی دلیل د چا نه دی ته مسح نه دی چې دا د مسح دلیل شي نه دا د مسح دلیل نه دی چې دا وبې واچولې او په دې د پاره چې دې باندې دا مسح وشي بلکې یو نسخه کې بل راغلی فغسل بها د فتل په دې باندې غسل راغلی د فتل په دې باندې سره راغلی غسل صراحتا التراغله دی به خو دلیل په مسح باندې د سره کېدل نشي الت صراحتا لفظ غسل راغلی دی ثم اخرى اخذ حفنه اخرى بلچمي واغس وایا قال ابن عباس قلت ما ولي وفي النعلين غسل رجلين وبنعلين کې کړه دي قال وفي النعلين وایا قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين وفي النعلين والظاهر مناسب ځان کوي دا قال ضمیر دا چا تراجی دي قال ابن عباس قلت ما اول وفي النعلين دا قال الضمیر ابن عباس تراجی دي کو عبید الله خولانی دی راوی تراجی دي امام شعرانی رحم الله په کشف الغمه کې وای دا ابن عباس تراجی دي قال ابن عباس وی خو چې ضمیر ابن عباس تراجی شي په دې کې اشکال دی هغه اشکال دا دی چې ابن عباس څنګه تعجب کوي ها نبی له سلام دا پخې په پانو کې ویندلې
پخې چې په پڼو کې وینو څنګه ویندل کېږي په چې یو چوم اوبو باندې تعجب وکړ اشکال دار چې ابن عباس په خپل روایت د نبی له سلام نه ذکر کړی دی چې نبی له سلام غسل د رجلین په پڼو کې کړی دی غسل د رجلین په پڼو کې کړی دی باب الوضوء مرتين امام ابو داود دا روایت نقل کړی دی چې نبی له سلام دا پڼو کې د پخې ویندلې دي نو ابن عباس څنګه تعجب کوي د هغه سیدنا چې په خپل روایت کړي او په خپل تعجب کوي نو سوال دا دی روایت هم نقل کړي دی او تعجب هم کوي ته نه جواب کا ابن عباس چې دلته د پختپوس کوي دی وخت ابن عباس هغه کم روایت چې نقل کړي نو هغه ته نه هیر دی چې ما د نبی رسول الله نه روایت نقل کړي خبره ته نه هیر ده خبره ته نه هیر ده یو سړی دی چشمی اچي وګدي چشمی اچي وګدي کنه کله واچ وکله کېده بل وخت چشمی سترګو کې د لاندې لاس ګرځي چشمی څه شي یی کنه ټوپۍ دې په سر ده او ته بغاډي کې لټې چې ما وړه ټوپۍ څه شي او نو سر باندې کله خبر سړی نه یریږي ابن عباس خو له روایت ذکر کړي هغه روایت نه یورونه ځکه دا خبره و کزمیر عبید الله خولانی تراجش اشکال نشتا لیکن دا خلاف د ظاهر د سیاق د حدیث نه دی حدیث سیاق په دې باندې دال چې دا تفوس ابن عباس کړي تفوس چا کړي ابن عباس کړي ظاهر سیاق نه خلاف لیکن تدا اویا چې ظاهر د دې حدیث تقاضا د لتم د وجیب الماء کوي امدارنګ په مسند کې دا لفظ راغلی دی ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه بلکې ابن حبان خو استحباب تسك الوجه بالماء قائل دي احناف شوافی علما اغي داوي چې کراهیت د لتم د وجه بالماء د دې قائل دي اغي واستحباب باندې قائل دي ظاهر څنګه مخالفت را دي او بل دار متوذید پر دا مستحب دی چې دا اوبه مخته ولي نه مخته ولي نه منګ وایو که ظاهر سیاق نه خلاف اول خو نه دی کبل فرض وی دلته اگر ک رجال ډیر ثقات راغلي لیکن امام بزاز وای لا نعلم احدا روا هذا هكذا چې دا روایت دغه څخه نقل کړي وي مگر حدیث د عبید الله نه ما سوا چا روایت کړي نه دی ما سوا د محمد ابن طلحه نو دی وجنه دا روایت چا دغه څخه د سره نقل کړي نه دی امام ترمذی رحمه الله وای امام بخاری نه می تاسو کو چې دلته خدا څخه مسله راغله ده امام بخاری فضعفه دی حدیث ته چې دنو ضعیف دا ویل ضعیف ویل او قال ابو داود امام ابو داود غرضم بیان د اختلاف د رواتو په ابن جریج بعض روایت مسد سر مسد مرتن واحدتن کړي بعض ثلاثن کړي دا لیکن دا وی احادیث د اولین او اقوا دي ځکه مشابهت حدیث د علی رضی الله عنه سره راغله ده هغه حدیث اقوا ده چې مسح مرتن واحدتن د ثلاثه مراتن نه ده ځکه چا روایت ذکر کړي مسح مرتن واحدتن ده د دې روایت موافق ده د روایت د علی رضی الله عنه سره ځکه دا روایت معتبر ده دا روایت څنګه ده دا معتبر ده ځکه وګورئ قال ابو داود وایا وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال في حجاج دا شیبه مراد دا ابن شیبه مخزومی مراد د ام سلمہ دا چې غلام نه په مدینه منوره کې دا قاضي امام نسائی ورته ثقه ویلی وایا قال في حجاج بن محمد بن جريج ومسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وهب وفي عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة حدیث شبک مسح برأسه ثلاثا درې ځله غلې ده خو دومره ده هغه حدیث ځکه هغه ده چې هغه حدیث علی رضی الله عنه سره مشابه ده موافق ده هغه حدیث صحیح ده وایا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي دبلارنا دا يحيى بن عمر بن ابي الحسن انصاري ده قال دا يحيى بن عمر يا عمرو ابن ابي الحسن وي لکه امام بخاری دره نقل کړی دی نو دی اولی عبد الله بن زید تا دا عبد الله بن زید سوق دی او هو جدو دا نکد عمرو ابن يحيى مازني دی
هل تستطيع طاقت لري ان توريني چې ما ته اخی ظاهر په یو مسلې باندې ځان پوي کا وهو جد عمرو ابن يحيى دا کټی کی باندې ځان پوي کدي سند کی ځان داسې پوي کا چې دا ضمیر چا ته راځي د ضمیر آیا دا ضمیر عبد الله ابن زید ته راځي دی چې دا جد عمرو ابن يحيى دی وهو دا عبد الله ابن زید دا نکد عمرو ابن يحيى دی لیکن دا غلط دی دا وهم دی دا غلط دی ځکه اصل کې روایت دا دی امام بخاری ذکر کړي ان رجلا قال لعبد الله ابن زید وهو دا رجل چې کوم دی دا جد عمرو ابن ابي الحسن دی چې دا تر د يحيى ابن عمر ابن ابي الحسن دی او دلته معلومیږي چې دا ضمیر راځي د عبد الله ابن زید او ضمیر عبد الله ابن زید تراجی نه دی او دا عبد الله ابن زید دا چې دینو نقد عمرو ابن يحيى مازانی نه دی اصل کې دلته دا سائل چې چا سوال کړی دی د عمرو ابن ابي الحسن دی سائل او دا عمرو ابن ابي الحسن دا خو سائل چې هغه شي دا د عمرو ابن يحيى مداني دا غي تر خو نه دی کنه بلکې د دې تر عماره ابن ابي الحسن دی عماره ابن ابي الحسن عمرو نه دی عماره دی او دلته ظاهر خو معلومیږي چې دلته د دې سائل حقیقتا عمرو ابن ابي الحسن دی او دا عمرو ابن ابي الحسن دا د عمرو ابن يحيى مازانی تر نه دی بلکې تر عماره ابن ابي الحسن دی ظاهر خدا معلومیږي لکه څنګه معنا دا ده عبد الله ابن زید ته تر نه دی نو کچې ته عمرو راوخل عمرو خطر نه دی کنه لکه امام بخاری روایت نه دا معلومیږي ابي الحسن هغه تر نه دی مونږ بیل کو منګوي د عمرو ابن ابي الحسن تر د عمرو ابن يحيى حقیقتا نه دی بلکې دا تر مجازي دی ځکه دا عمرو او عماره دا دواړه ورونه دي دا د دې د نکو ورور دی د پلار ترې دی عماره جد حقیقي دی عمرو ابن ابي الحسن او عماره دواړه شقیقي ورونه دي نو اطلاق د دا جد په عمرو ابن ابي الحسن باندې مجازن دی او دا اطلاق په عماره ابن ابي الحسن باندې کیږي هغه حقیقتا دی هغه حقیقتا دی نو دی وجه نه اطلاق مجازن دی بل حقیقتا دی نو معلومیږي دا چې ضمیر عبد الله ابن زید تراجی نه دی بلکې ضمیر راجی د عمرو ابن ابي الحسن تا وهو دا عمرو ابن ابي ان رجلا چې دا رجل عمرو ابن ابي الحسن دی هغه څوک دی دا جد عمرو ابن يحيى المازانی دا د هغه نه کده خدا نه کچ ورته ویل دي دا حقیقتا نه دی بلکې دا د دې د نکتر دی دواړه ورونه دي نو د نکتر باندې اطلاق مجازن شوی حقیقتا چې دینو نکو عماره دی عماره جد حقیقي دی هغه اطلاق حقیقتا دی او په عمر باندې اطلاق څنګه دی دا مجازن شوی دی ګور ورته وایا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما نو دی وجنا مخامخواله او په دواله رسونو باندې دا تفسیر د مسوراس بل یدین دی نو هغه نه بعد اقبال او د ادبار داغي تفصیل کیا بدعا دین شروع کی دا عطف بیان دی د اقبل د پارا نو د دی وجنا واوی داخل نک بدعا باندې نو جمهور علماوی شروع په مسوراس باندې کې به مقدم راسی ثم بمؤخره چټول سر مسح شي ګور ورته وایا ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى ردهما يدين حتى رجع كل واحد من اليدين الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بهذا الحديث قال فمزمغ واستنشق من كف واحده من كف واحد مضمض كف واحدنا معنى دار جمع المضمض والاستنشاق في كف واحده من الماء حدیث محمول له په بیان د جواز باندې دا خدای حنا مذهب خلاف دی مونږ نه
خله د پاره جدا وبدي پرون دی ویلې پد د پاره جدا وبدي د حدیث محمول د جوایان د جواز باندې یا معنا د مضمض من کف واحده واستنشق من کف واحده لا من کفين لا من کفين دا معنا ته مراد وایا يقول ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان عمرو بن حارث ابو امیہ کنیه د مصر اوسیدون کړي ابن معین ورته ثقه ویل دي هغه دا وای سوي وایا ان حبان ابن واسع انصاری مدنی ابن حبان ثقاتو کې ذکر کړی دی ان اباه نو پلار د دې حبان راوخلا حدثه چې واسع دی حدیث بیان کړی دی حدثه دی حبان تا انه دا واسع سمع دی اوریدلی دی عبد الله ابن زید ابن عاصم مازانینا هوایا يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عبد الله ذکر کړي او دست پیغمبر علی السلام وایا ومسح راسه بماء غير ففضل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما بما مسح راسه سر مسك بما فوبان غیر فضل يديه سر مسك خو بغیر د هغه وبونه چې پلاس کې وي وغسل رجليه حتى انقاهما دا پاکي کړي غیر فضل يديه نو معنا دار مسوراسه کو بما جديد ماء جديدنا نو دی وجنا اکثر علما داوي احناف داوي نا کلاس دی لونوي امدا او باندې مسح وکي دا جایز دی دلیل احناف د پاره ربعی بنت معاوض اغي روایت دی مسح براسه من فضل ما ان كان في يده کلاس کې زیاتی وو مغي باندې مسح وکړه او بل روایت کرا دي دلته تجدید د ما معلومیږي مونږه تجدید د ما محمول ده په هغه صورت باندې چې لاس کې لونواله باقی پاتې نشي یو او یا د احنافم قائل دي په تجدید د ما باندې کنه لاس دي خلونه مسر سره کړه جایز دي نوې او به ماخلا او کلاس دي لونده نوې او اخلین سنت دي واخله کنه نوې او به واخله مصيبانه وکا احناف خود دي خلاف نه دي کنه احنافم د دې قائل دي احناف څنګه دي اغه د دې قائل دي چې نوې او به تسکا دار واخله وغسل رجليه حتى انقاهما تر دې حد پورې چې دا خپ پاکړه دوه وایا وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغيرة ابو المغيرة د عبد القدوس ابن حجاج خولاني حمصي دي امام عجلي دار قدني ورته ثقه ویلي ابن حبان ثقاتو کې ذکر کړی دی وایا قال حدثنا حريز قال حدثنا دا حريز ابن عثمان حمصي دي ابن معين امام احمد ورته ثقه ویلي وایا قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي دا عبد الرحمن ابن ميسر ابن مدني و عبد الرحمن ابن ميسر مجهول دی ما سوا د حريز نبل شاته روایت نه کړي وایا قال سمعت المقدام بن معدي ما اوریدل د مقدام ابن معدي قریب کیندینا دا مقدام ابن معدي قریب ابن عمرو کیندی دی حمصتله مشهور صحابي دی او دا هغه وافدینو کې دی چې نبی له سلام نه کیندته نو وفد راغلی یو پکې دا شام کې مړ شوی عمر یو نوی کال او اتیا کال عمر کې هغه چې د هجری کې وفات شوی دی وسلوي روایت د دین نقل دي وایا قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا بما يتوضا به فتوضا ويا ثلاثا ثم تمضى واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه واذنيه الظاهر وباطن ثم تمضمض واستنشق ثلاثا نو غینه بعد مضمض وکړه استنشاق یو ک ثلاثنا وګوره اول سو ویندل لاسونه او بیا مضمض استنشاق ترتیب راغې نا مسله را روانه ده ترتیب کې اختلاف دی نو د دې حدیث دلیل هغه چا د پاره دی چې ترتیب او داسه کې واجب نه دی ځکه مضمضه و استنشاق غسل ذراعین نه ورس کړه او الته عطف ثم باندې کو ثم تمضمضه دا ورس کړي هغه مخ کې کړي نو معلومی کی ترتیب واجب نه دی مسله را روانه ده موږ ترتیب واجب نه دی کبا د اندامونه ورس مخ کې ویندي څه پروا نه لري نوایا قال حدثنا محمود بن خالد ثم مسح براسه واذنيه مسح وکړه پچابانه پسربانه واذنيه وغغنو باندې ظاهرهما او باطنهما ظاهر مما يلي الراس وباطنهما مما يلي الوجه اے دا حدیث دال دې پدې باندې چې او بده وګونو د پار نوی اغستلې شوی نه دي
بلکې مسح الراس والاذنين بماء واحد شوی دی کنه دی دی وجن علماء اختلاف دی په اذنینو کې آیا باقی اوبه چې کم په سر اوبو نه پاتې هغې باندې به مسح کې که نوې اوبه به راخلې دی مسله کې اختلاف د امام مالک امام شافعي احمد ابو ثور وی اوبه نوې راواخله امام ابو حنیفه رحمه الله امام ثوري وینا اوبو د سر باندې مسح چې دی نو وکړه د غوږونو دا جایز دی امام شوکانی رحمه الله غداوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت نه دا چې نبی له سلام نوی اوبر اغستی وی بلکې دا روایت صرف د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه راغله نبی له سلام اکتفا په هغه اوبو باندې کړي چې کم د سر د پار اغستی مکه اوبو باندې پیغمبر علیه صلوات و سلام دا مسح چې دنو دا کړي دا نه وبنه دی راغستی امام ثوری همدارنګ امام ابو حنیفه رحمه الله د دې تلامذه او شاګردان هغه د دې قائل دي چې نه وب اخلي واخله لیکن مسحبه کې مع الراس بماء واحد نو وب اغسل د ضرورت دا نشته اللهم صل علی محمد وعلى اله نن ابو داود آسان او مالک ډیر بو مال بل صفحه ټوله کتلې بټیم داسې دی چې ما ته ګډ دی